السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمن د افغاني جنۍ سره چې کوم یو دکاندار یعنی غلط کار کړ، د هغه دکاندار نه عزتمنو دکان یې وسوځولو او هغه دکاندار هم عزتمن وسوځولو. ټول معلومات عزتمن زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وي، چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې یو ساده ټاله نشان و چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو، په ټوله نړۍ کې د هغه دکاندار او د دغه جینۍ ویډیو ډېره زیاته سخته وایرل شوې وه. د هغې نه بعد عزتمنو د افغانستان کومه چې محکمه ده هغوی پې اکشن واخیستلو او بېقاعده هغه جینۍ خو یې لا تر اوسه پورې نه ده ګرفتار کړې، خو د ډېرو د رپوټونو وینا باندې دغه هم ویلې کېږي چې یعنې دغه جینۍ چې ده نو یعنې خپلو وروڼو قتل کړه. مینوالو، اوس بل سټ دا رپوټونه هم خورېږي چې یعنې دغه دکاندار یعنې محکمې ګرفتار کړی دی او بېقاعده یې په بازار کې ورته مخ تور کړی دی او په بازار کې ګرځي چې هر یو دکاندار چې د پردۍ جینۍ سره یعنې غلط کار وکړي یا غلط حرکت وکړو نو دغه شانتې کار به ورسره کوو. عزتمنو، بل سټ په رپوټونو کې همدا هم ویلې کېږي چې یعنې دغه دکاندار هم وسوځولو او هغه دکان خو یې متعینه وسوځولو. په مینوالو بل سټ ته همداسې هم ویلې کېږي چې یعنې دغه دکاندار لا ژوندی دی او د محکمې سره دی، خو مینوالو په بازار کې ګرځولی دی، بېقاعده مخ یې ولې تور کړی دی او خلکو ته یې ښودلی دی چې یعنې دا وګوره دغه هغه زناکار کس دی چې کوم یو کس چې د دکاندارۍ ټیم کې د جینۍ سره یعنې غلط کار کړی دی. مینوالو، دا یې صحیح کار کړی دی، ځکه چې کو چارې داسې کار ونه کړو نو سبا بل دکاندار همدغه شانتې پردۍ تور سر ته لاس ورچولی شي او په غلط نظر ورته کتلی شي. دغه شانتې ده ته دې سزا ورکړل شي، دا دې معاف نه کړل شي. زموږ د عزتمنو ته نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې یو سره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در